السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستان امید لرم تاسو به خیر یم. تاسو سره ډاکټر ګلاب خان ما سره ناست شهاب الدین کوم چې د شانګلې سره تعلق دی او په انټي ټیرریست سکواډ کې په ATS کې دی ایز ا کمانډو دی. تاسو ته دې پته وي دا هغه کمانډوز دي چې کله په وطن کې دهشتګردي شي یا داسې څه نور نه خوشګواره واقعه راځي نو د ټولو نه اول چې رسي نو هغه دا خلک رسي د څه دپاره زموږ د حفاظت دپاره. نن په ده باندې یو مصیبت راغلی دی. د روانو د نن نه 3 میاشتې مخکې د ده ډیوټي وه او ډیوټۍ له تلو نو په موټرسایکل باندې روان و. هلته یو ګاډي والا چې په سپیډ کې راغلی و نو د ځان سره یې تقریبا 15 موټرسایکل یې هم والې په هغې کې دی هم لګېدلی و. د ده سره چې نور کسان کوم وو نو هغه 3 کسان په هغې کې په موقع باندې وفات شوي وو. د سیریس حالاتو کې دی بیا یې ریفر کو هاسپټل ته د ده ټریټمنټ روان شو. اوس موجوده حالات د ده داسې دي چې د ده په وجود کې ځای په ځای تاسو لیدی شئ دا دغه کاپي رایټ راځي نو ځکه چې نږدې نه شم ښوی نو راډونه پکې لګېدلي دي. اوس موجوده ډي پي او شانګلې ته DC شانګلې ته هغو ته زما دا ریکویسټ دی چې د دې نوجوان سره ودرېږئ ځکه چې دی بلکل بېوسه شوی دی. ده د خپل علاج دپاره یو لیپټاپ یو موبایل ورسره څه لږې ډېرې روپۍ هغې پسې برابر کړي. لیپټاپ موبایل یې په خپل علاج پسې خرڅ کړي دي. اوس د ده سره د اپریشن دپاره دونه پیسې نه برابرېږي چې ځان له پې اپریشن وکړي. په هغې ټوټل خرچه 3,50,000 روپۍ پېښور کې پرې راځي. نو زما پوره پولیس ډپارټمنټ ته ریکویسټ دی چې تاسو د پولیس چې کوم فنډ دي نو هغې نه ده ته څه نه څه فنډ جاري کړئ چې د بر وخت علاج وشي. خدا نخواسته که علاج ونه شو نو د ده د افغاني لاس چې دی دا کار نه کوي نو دا به ټول عمري اپاید شي. نو که فرض که د پولیس ډپارټمنټ سره فنډ نه وي وغیره وغیره نو بیا زه یې کولی شم. زه یې په دې کولی شم چې ما په خپلو پښتنو باندې پوره بروسه او یقین دی خاص کر د شانګلې غیرتي په عوام باندې چې هغوی به زما سره څنګ په څنګ ودرېږي او دا کیس به زر ته زر سالو کوو. خو زه په دې کې غوښتنه د DPO د DC د نه ځکه کومه د شانګلې چې هلتې سوالیه نشان بیا جوړېږي او خلکو تنقید شکار کېږو مونږ چې حکومت د دوی سره وس ولې نه ودرېږي حالانکې دی خو په ټایم ډیوټۍ له روان و. بل دا دی چې په کوم ډپارټمنټ کې کار کوي هغه ټول ته پته ده هغه ټول د مرګ او د ژوند نوي دي. راځئ د دې رور نه به مونږ په خپله باندې اورو څه حالات تېرېږي او د کور څه حالات دي ستاسو. بله دا والي صاحب څه کار کوي او دا په خپله باندې ووایي چې تاسو د خپل علاج دپاره د کم ځای نه پیسې برابر کړي دي. السلام علیکم. اول خو زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو زما خواله راغلی او زموږ پوښتنه یې وکړه. ما دغه تاسو څنګه خبر وکړه اکسیډنټ ما شوی و او په هغې کې زموږ سره نورې موټرسایکل هم لګېدلي 15 کسان وفات شوي تاسو خبره وکړه. اوس زموږ والد صاحب چې دی هغه دیاړي کوي او زه په خپله دغه پولیس جاب کوم. په دې کې دغه تنخواهي زموږ د کور هغه روټین پې چلېږي. کرایه په کور کې یم او داسې یو کشر ورور مې دی هغه له ورکوټه د KG کلاس کې دی. نو زه داسې بیخي لکه دا پیسې سرته نه شم رسولی د علاج ده. اوس دا تاسو یې د پیسې چې تاسو برابر کړي څنګه تاسو برابر کړي څه روپۍ چې تاسو برابر کړي دي؟ په دې پسې چې ما یو خپل موبایل خرڅ کړو یو مې لیپټاپ خرڅ کړو پسې او بقیه راسره یار دوست لږه مرسته وکړه او هغه ما سره لږې ډېرې روپۍ برابر کړي دي. خو بیا هم زما هغه علاج باندې چې څونه لګي هغه ما لا نه دي پوره کړي. ښه بل دا چې اوس موجوده ته پولیس په دغه کې یې ډپارټمنټ کې جی زه اوس موجوده پولیس ډپارټمنټ کې یم. ها خو چوټۍ باندې راغلی چوټۍ درکړې ده او جی چوټۍ باندې. ها بل دا پولیس تاسو مرستې درسره کړې ده یا یې څه وعدې درسره کړي دي یا یې درته وینا کړې ده؟ جی بس مونږ درخواست ورکړی دی ها بس د هغې په تمه یم 29 تاریخ زما د اپریشن دی ها په هغې څه عمل درآمد وشو او دغه پیمنټ مونږ ته میلاو شو مونږ خپل علاج وکړو. اوس دغه پولیس افسرانو ته زه دغه ریکویسټ کوم چې د اپریشن ډیټ هم وخو او اپلیکیشن هم جمع کړی دی خو ما ته پته ده چې هغو ته ډېر زیات اپلیکیشن جمع کېږي نو کوشش وکړئ چې د ده په اپلیکیشن باندې زر ته زر ایکشن واخیستی شي. که فرض که پولیس فنډ کې پیسې نه وي یا نور څه مشکلات وي نو انشاءالله بیا به په دویم پروګرام کې زه به ده پسې راځم او انشاءالله زما دا خپل رب نه دا بروسه مې ده چې انشاءالله د کار به په ټغه وړخ باندې کېږي. خو زه اوس په دې کې غوښتنه صرف د پولیس ډپارټمنټ نه کومه چې دا نوجوان په دې ټایم ډېر سخته کې دی په مشکل کې دی د پلار غریب یې هېڅ کاروبار نشتی د ده هېڅ دغه نشتی دغسې په کور کې ناست دی نو مشکلات ورته ډېر زیات دي. راځئ چې د دې ځوان سره موږ ودرېږو. دعاګانو کې یاد ساتئ د لوی الله په